یوسف به تاسو نوم اورېدلی دا ډېر سخت ظالم د دې په دور حکومت کې راجا طاهر دا د سیند گورنر و دی یو زنانه ونیوله لوپټه او بې عزتي او په عزت یې ورله لاس واچاو او جیل ته یې وردن نه کړ نو چې کله یې جیل ته وردن نه کړه نو دغه جینۍ د جیل نه یو خط ولیکو او هغه خط یې حجاج بن یوسف ته راولېږو عفیف صدیقي 600 خطونه لیکلي دي او د پاکستان حکمرانانو ته رالیږلي دي خو د پاکستان حکمرانانو جواب نه دی ورکړی نو چې کله خط ولیکو په خط کې دا لیکلي چې زه راجا طاهر بغیر د څه جرم نه هغه جیل ته اچولی یم او زما په حیا او په عزت باندې لاس اوچت کړی دی تا نه به زه د قیامت په ورځ د دې تپوس کوم نو حجاج بن یوسف خپل وراره د محمد بن قاسم چې یادېږي 17 سال عمر و دا یې تیار کو د دې سره یو لښکر تیار کو هغه راغی په راجا طاهر باندې په سیند کې حمله وکړه حکومت یې ورله تس نس کو او دغه زنانه یې څه کړه آزاده کړه ظالمو خو د ظلم باوجود هغې څه کړی دا غیرت کار کړی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم یو یهودیانو یو قبیله وه هغې د یو زنانه مذاق وړاو صرف مذاق بې عزتي ورله نه وکړي بس څه خبرې یې وکړي پیغمبر اسلام حکم وکړي دا ټول یهود د دې ښاره وباسئ دوی د یو زنانه د مسلمانې هغه عفت ته دغه مذاق یې وړاو کړی دی زما عزتمندو هغه یې د کلي ویسته پیغمبر اسلام اعلان وکړو خبردار کم یهودي هغې د راتللو کوشش وکړو نو سر به تې قلم دا د پیغمبر او د زما عزتمندو د هغه بادشاهیانو چې ظالمانو د هغې دغه وه نو لا یهدي القوم الظالمین دا ټول بادشاهیان چې دا 600 خطونه چاته راغلي دي دا ټول ظالمان دي د قیامت په ورځ به زما عزتمندو الله دې د ګریوانونو نه رانیسي الله دې موږ ته د دې کور باندې الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین